أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين صدق الله العظيم. مخکې آیاتونو کې د منافقانو چې کم قبائح کم غلط عادتونه هغه بیان شو. اوس په دې دوه آیاتونو کې الله رب العزت د منافقانو د پاره یو دوه مثال ذکر کوي د پاره د دې چې دا خبره خو واضح شي او د دې د قبائح او د غلط عادتونه دا چې کوم دی خو واضح شي. نو دې د پاره الله جل جلاله په دې کې دوه مثال بیانوي. یو مثال ناری دی د اور او بل مثال مائی دی د اوبو. او قرآن مجید کې چې کوم دی ځای په ځای هدایت ته نور او د زړونو حیات ویلې دي چې مړه زړونه په هدایت سره ژوند کیږي او هدایت دې ته نور ویلې دي رڼا ورته ویلې ده او کفر او گمراهۍ ته ځای په ځای باندې د زړونو مرګ او ظلمت تیارې ورته ویلې ده. نو د دې وجه الله رب العزت یو مثال د نور ناری ذکر کړل، نوري د نار د نور مثال ذکر کړل د رڼا، او بل مثال الله رب العزت ته اوبو چې په دې اوبو سره څنګه تیز باران وشي په هغې سره مړه ځمکه ژوندی شي، فصل راوټو کېږي، دک شانتې په هدایت سره د انسان مړ زړه دا چې کوم دی ژوندي کېږي. او نور یې ورته په دې اعتبار سره ویلې دي، د نور دا مثال په دې اعتبار سره ورکړلی چې هدایت یو نور دی چې کله په زړه کې راشي نو زړه ورسره روښانه شي. نو دلته کې هم الله رب العزت دې کې دا مثال بیاني چې د دې منافقانو کې دوه قسمونه، یو پاخه منافقانو، کلک منافقانو، دویم هغه منافقانو چې نفاق په زړه کې وو خو کله کله به اسلام ته رغبت پیدا شو، چې کله د اسلام غلبه به ولیدله زړه کې به خیال پیدا شو چې کلک مسلمانېږم، خو بیا د خپل مفادو د وجې یا د یری د وجې بیا به چې کوم دی هغه اراده بدله کړله او په نفاق باندې په کفر باندې وپاتې شو. نو دوه قسم مثالونه الله پاک جل جلاله کې بیان کړل. نو لومړی مثال کې دا دی چې الله پاک جل جلاله مثال ورکړل دی چې د منافقانو مثال داسې دی چې یو کس اور بل کی او چې کله اور بل کی نو په هغه اور سره د ګیر چاپیره سیزونه رڼا شي، د اور ګیر چاپیره رڼا خوره شي. نو دا کس په تیاره کې دی خو چې کله اور بل شو په دې اور باندې د ګیر چاپیره سیزونه ولیدل نو د په پیدي سیزونه ولیدل، یعنی لارې به خپل معلومه کړله او د نقصان سیزونه پکې ولیدل، د هغې نه د بچ کېدو اراده یې وکړله. نو ناڅاپه دا اور مړ شو، نو چې کله اور مړ شو نو دی په تیاره کې پاتې شو. نو دا مثال الله پاک جل جلاله بیاني. مثلهم مثال د دوی منافقانو کمثل الذي پشاندها کس دی استوقدا چې د بلکو نارن ول فلما هر کله اضاءت چې روحانه شو ما حوله غیر چاپیره د دینه ذهب الله نبوت للا ذهب الله نبوت له الله تعالی بنورهم د دې دا نور د دې دارنا وترکهم او پرې خودل دوی فی ظلمات په تیاره کې په تیارو کې. ظلمات د ظلمت دا چې کوم دی د دې جمع ده، ظلمات نو دوی په تیارو کې پاتې شو، لا یبصرون چې دوی هېڅ نه لیدل. نو دا مثال دی چې کوم دی دغه پخو منافقانو ورکړل دی چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم هجرت وکړو مدینه منوره ته نو څه خلکو په ایمان راوړو، بلکې عبد الله بن مسعود رضی الله عنه او ګڼ شمېر صحابه نور هغوی فرمایي چې نبی علیه الصلاة والسلام کله مدینه منورې ته هجرت وکړو نو خلکو په ایمان راوړو، نو څه خلک په هغه ایمان راوړلو نه پس منافقان شو، څه خلک د ایمان راوړلو نه پس منافقان شو. نو دې کې چې مثال ورکړی چې دا خلک چې کوم دی په نبی علیه السلام څنګه ایمان راوړو، دا خلک خو په تیاره کې وو، د کفر په تیاره کې وو، خو چې کله په نبی علیه السلام باندې ایمان راوړو نو دې ته لږه رڼا رااله، د اسلام احکامات یې وپېژندل، خپلې قاعدې وپېژنې،
خپل نقصان او ګټه باندې پوه شول نو لږ ټیم د بار دي ترانا رااله نو بیا دی نفاق اختیار کو واپس کوم دې کفر ته لاړل نو بیا به تیار شو نو لږ رڼا ورته رااله هغه باندې د اسلام احکامات هغه او پیجندل فورا بیا چې کوم دې په تیار شو نو دی بیا په تیارو کې پاتې شول واپس اسلام ته رانغلل نو عبد الله بن مسعود رضی الله عنه فرمای او امام رازی رحمه الله فرمای چې دا تشبیه صحیح ده چې دې د لږ ټیم د پاره دې ته نور راغی رڼا ځان ته بل کړل د ایمان رڼا خو هغه رڼا دی بیا واپس ځای کړل نو بیا په تیارو کې پاتې شو هم په تیار کېو لږ ټیم د پاره دې ځان ته اور بل کو رڼا جوړ کړل د ایمان هغه چې کوم دی بیا دی په خپل باندې ځای کړل نو بیا په تیارو کې پاتې شو او عبد الله بن عباس رضی الله عنه فرمایي چې نه د دې تفسیر کې هغه لیکي چې دا منافقان چې وو نو دی ایمان نه راوړی د مخکنه بل دی چې څنګه په نبی عليه السلام صرف د خلی اظهار کړو لا اله الا الله محمد رسول الله په خله باندې بوي خو په ځل کې ایمان دی د سر راوړی نه دی نو دلته چې الله پاک دا مثال ورکړی دی نو دا رڼا چې وته وی چې ځان ته ور بلکو وي دغه ور نه د رڼا نه مراد څه کم دی د دنیا غ پیدې دي چې دی په خله باندې کلمه ویلا نو د هغه د برکته د دې مال جان د هر څه محفوظ شو د مسلمانانو په شان بلکې الله پاک حکم کړو چې منافقانو ته بس نه وای اگر کو تاسو ته پته ولګي خود دې مال او جان دا به د محفوظي څنګه چې د مسلمان مال جان په مسلمان باندې حرام دي نو د کشان د منافق مال او جان دا چې کوم دی مسلمان باندې حرام دي نو دیغه وختي پیدا واغه سره دنیا هغه نو د دې مال جان دا محفوظ شو عزت محفوظ شو او چې کله مسلمانان غالب شو نو مال غنیمت کې بدیل حصہ ورکوله نو تر دنیا پورې تر کومه پورې دا منافقان ژوند دي نو دي دا غور بلو اگر نه د لا اله الا الله په وجه باندې ورته بلوا دي ته نقصان نه رسیدو او پیدا به د مسلمانانو په شان پیدا حاصلولي مالي غنیمت کې به سوم اغستله مسلمانان به غالب شنو هغه ته کم مال کې سم ملاوي د مالي غنیمت کې نو دي ته شان ته ملاوي دله او د دې مال جان او عزت هر څه کوم نه محفوظ نو دنیا د لګي غونډه کې فائدې دا چې کوم دي اغستلې دا دغه لا اله الا الله محمد رسول الله صرف د خلی په اقرار باندې ته دا پیدا چې کوم دی حاصله شي و دا د دغه کلمې په برکت سره دنیا کې خدا ور دي تبل وو دي ترانا وا خو چې کله مړ شو نو فورا اغل رڼا چې کوم دی ختم شوله نو دی په تیارو کې پاتې شو دا عبد الله بن عباس رضی الله عنه فرمایي نو مثلهم مثال د دوی کمثل الذي پشان د هاي کسته استوقد چې بل یکړو نارن ور فلما اضاءت پس هر کله چې رڼا شو روحانه شو ما حوله غیر شاپیره د دینه ذهب الله نبوت لا الله تعالی بنورهم د دې غنور د دې غرنا یعنی دا اور مړ شو وترکهم او دوی پاتې شو په ظلمات پتیرو کې لا یبصرون چې اس نه لیدل بدی ته بیا پته نه لګیدا سمن الله پاک فرمای سمن دی کان دی بکمن دی چاړاګان دی عمیون دی وړاند دی فهم لا يرجعون دوی واپس نه راځي ان دي هدایت تر ته واپس دا پاخه منافقان دي فهم لا يرجعون دا معلومیږي چې دا پاخه منافقانو چې دي واپس بیا اسلام ته نه راتل نو په دې بل سمون دي چې کوم دي کان دي بکمن دي وړاند دي عمیون دي چاړاګان دي نو دي د چاړاګان نو ظاهري اعتبار سره خبرې به هم کولې شوې لیدل به هم کولی شو او اوریدل هم کولی شو خو دې خلکو به د حق خبره نشو اوریدل د حق خبره به دوی نه اوریدله د حق خبره به نه کوله او نه به د حق په باره کې د چا نه تپوس کو چې حق لار کومه ده او حق دا به لیدل نه دي سترګې چې کوم دی اړندې شوی وي نو ظاهري لیدل به دې خلکو کول خو دوی به حق نه لیدو حق په اوریدو نه د حق باره کې به چا نه تپوس نه کو حق په وینا دی وجه الله پاک جل جلاله په صم بكم عمي وهم لا يرجعون د حق باره کې دي چې کوم دی وړاندوم دي قانون دي چاړاګانوم دي او دوی واپس هدایت طرف ته اسلام طرف ته ناراضي دویم مثال الله پاک جل جلاله دا چې کوم دی مائی مثال بیانې څنګه چې هدایت ته نور ویلو رڼا وته ویلو دا غي مثال یې به ذکر کو دویم هدایت ته چې کوم دی د زړونو د مړوز مکو زنده کېدلې ورته ویلي چې مړز مکه دا ژوند دی کوي یې سره پسلون راوټو کیږي په دې تیز باران سره نو دک شان هغه مثال الله پاک جل جلاله سو دویم مثال دا د ابو بیانې او کصیب یا پشان دغه منافقانو مثال پشان د تیز باران دی من السماء چې د اسمان نبی چې د بر نبی فيه په هغه کې ظلمات تیری وی ورعد او غړزاری وی وبرق او برېخنا وی
یجعلون او دوی ګرځي اصابعهم ګوتې خپلې فی آذانهم په غوږونو خپلو کې من الصواعق د تندرونو د یری حذر الموت او د ير د مري د مرګ د یری والله الله تعالی محیط راګیرونکي دی بالکافرین کافرانو لره. نو څرنګه چې په باران سره مړه ځمکه الله پاک ژوندی کي نو دک کشان او کصیب په تیز باران. نو تیز باران نه مراد څه دی؟ اسلام دی او قرآن دی چې په دې سره الله پاک جل جلاله مړه زړونه چې کوم دي ژوندي کوي. نو کصیب په شان د تیز باران. نو د تیز باران نه مراد اسلام او قرآن دی. من السماء د برنا چې وحی به د برنا راتله فيه ظلمات او په دې کې تیرو تشبیه د کافرانو د کفر سره ورکړل. د کافرانو په دې زړه کې په دې کې به تیارې وي، دې کې کفر نو کفر ته ظلمت ویلو. نو د دې په دې زړونو کې به تیارې وي. نو د ظلمت ته چې په دې باران کې کوم تیاره راشي نو د دغه تشبیه او د دې مشابهت دای چې کوم دي د کفر سره ورکړل چې د کافرانو د منافقانو په دې زړه کې کوم تیارې د کفر هغه نه هغه مراد دي. ورعد او په دې کې ګړزار. نو ګړزار پکې هغه آیاتونو طرف ته اشاره ده کوم چې سخت آیاتونو د جهاد آیات جهاد حکم براغي. نو د کمزور مسلمانانو بنیت دا کړی چې را دا کمزور کم منافقان شي پسړه کې وکړه کله خیال راتلو چې زه کلک مسلمانې کوم او کلک اسلام قبلوم. نو چې کله به دی د جهاد غوندې د غټ حکم ولیدو، خطرناک حکم به ولیدو، ګران او مشکل حکم به ولیدو، نو دیو په شا باندې شو. نو دغه حکم نه بدی یریدل. نو دغه کوم احکاماتو کې چې تکلیف انسان ترسي داغه تشبیه د رعد سره ورکړل چې په باران کې ګلزار وي. نو وحی جنازلیږي نو هغه په زړونو باندې چې کوم په ظلمت په تیاره سره په کفر سره کوم زړونه مړوي هغه په د وحی په د قرآن په برکت سره د اسلام په برکت سره هغه زړونه هغه کې حیات راځي، هغه کې رڼا راځي. ظلمات هغه کې تیاره وي د باران سره هغه کې رڼا راشي. ورعد او په دغه احکاماتو کې قرآن کې چې کوم د قرآن نزول په وخت چې کوم آیاتونه د جهاد باره کې یا داسې آیاتونه به چې هغه کې به تکلیف وو نو چې دا به د کافرانو واورېدل دغه منافقانو دا دویم نمبر منافقان چې وو نو دوی به واپس شو د اسلام نه. دوی به نیت کړی چې دا آیاتونه به واورېدل نو دوی به چې کوم دی واپس شو. وبرق او په دغه باران کې چې کوم دی برېښنا وي نو برېښنا نه مراد د مسلمانانو غلبه ده چې کله مسلمانان غالب شو نو دوی به نیت وکړي چې یاره موږ کلک مسلمانان نیږو، مسلمان اسلام چې کوم دی قبلو د زړه نه د منافقانو به وي. نو خو چې دا قسم آیاتونه به ولیدل نو د هغې نه په شا باندې شو. نو دلته کې د رعد مثال دا دغه جهاد والا آیاتونو سره ورکړی دی او د برق مثال د برېښنا د دې مثال د مسلمانانو د غلبې سره ورکړل چې کله مسلمانان غالب شي نو دوی به چې کوم دی خوشحاله شو. یجعلون دوی ګرځوي اصابعهم ګوتې خپلې فی آذانهم په خپلو غوږونو کې من الصواعق د تندرونو د وجې حذر الموت د مرګ دی دي په دې دی په چې کله داسې سخت والا احکامات په نازلېدل نو هغه به دوی په خپلو غوږونو کې ګوتې کېښودې چې دا مونږ وانه وړو. لکه مدینې منورې ته یو کس راغی نو د کافرانو ورته ووایي چې ته خو زه خو نبي علیه السلام سره چې خبرې ونه کړې دا خبرې وانه ورې خو جادوګر دی. نو هغه عاجز په خپلو غوږونو کې مالوچ کېښودل. نو په لاره باندې نو سوچ یې کوو چې یاره داسې لیونی خو نه یم خو نبي علیه السلام خبره وکړله او خبره زما د مرضا مطابق وه او ښکلې خبره وه نو قبوله به یې کړمه او که خراب و نو لیونی خو نه یم خرابه خبره به یې نه اخلمه. نو چې کله نبي علیه السلام له راورسېدو نو د غوږونو نه هغه مالوچ لرې کړه. نو نبي علیه السلام ورته څنګه دعوت ورکړو او قرآن یې ورته واورو نو هغه چې کوم دی مسلمان شو. هغه دا خو حق خبره ده. نو دغه رنګې دې کافرانو به په خپلو غوږونو کې ګوتې کېښودې چې موږ د احکامات د قرآن د احکامات دا وانه ورو قرآن وانه ورو او دا دې مراد کېدلی شي چې په دې وجې نه غوږونو کې ګوتې کېښودې چې یاره موږ دا قرآن واورو د قرآن کې دا اثر دی چې خامخا انسان چې کوم دی مسلمانېږي. نو کېدلی شي موږ د قرآن د وجې مسلمانان شو نو دا مراد ته هم کېدلی شي. من الصواعق حذر الموت د مرګ د یری والله الله تعالی محیط ګیرونکی دی بالکافرین کافرانو لره. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. إله العالمين زمون رازش الله زمون لي وارطول گناهنا معاف کی. إله العالمين سمر غلطی کو تہی زمون راغی الله مونته معاف کی.
الہ العالمین سی قرآن د ترجمه او د تفسیر کولو توفیق او طاقت مونږ لراکي الله مونږ ټول د قرآن پوهه د قرآن سمجھ راکي الہ العالمین زمونږ د ټولو نه راضي شي الله چې کله راضي شي بیا رانه خفه مشي الہ العالمین څومره ملګري چې راضي الہ العالمین ټولو ته قرآن پوهه سمجھ ورکي الله دې کې څومره ملګري زمونږ کې څومره جایز ارمانونه الله د خپل غیب خزانونه پورا کړي خدای څومره قرضداري قرضونه ختم کړي الله څومره پریشان حالې پریشانې ختم کړي الله څومره بیمارانی ټول ته شفای کامله عاجله مستمره ورکړي الہ العالمین زموږ څومره مردگان وفات شوي دي ټول ته کامل مغفرت نصیب کړي الہ العالمین زموږ والد محترم والده محترمه هغې ته د دې دا ثوابونه ټولو مردگانو ته د دې ثوابونه ور ورسوي الہ العالمین زموږ د ټولو نه راضي شي الہ العالمین خاتمه زموږ د ټولو بالخیر او بالایمان کې په وخت ځان کدن د زړه په صدق سره په ژبه زموږ دا کلمې چالو کې چې لا اله الا الله محمد رسول